بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې موږ او تاسو ټول د چا محتاج نه، صرف د الله پاک موږ او تاسو ټول د خپل بندګۍ محتاج ساتي. الله پاک دې زموږ او تاسو ټول حاجات د پوره کړي او الله پاک دې زموږ او تاسو ټول مشکلات په خپل قدرت کامله سره حل کړي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا د مشکلاتو د حل لپاره ده. دا وظیفه د پریشانو د ختمېدو وظیفه ده. دا سرونه وي، دا خویندې وي چې د هغوی ډېر زیات حاجات وي پوره کېږي نه. انشاءالله ګارنټۍ سره درته وایم چې سهار دا وظیفه وکړئ، ماښام پورې به د حاجت دا پوره شوی وي. دغه رنګې که ماښام دې دا وظیفه وکړله نو د سهار پورې ټول حاجات دا به دې پوره شوي وي. وظیفه ډېره زیاته ناشنا ده او صرف 3 ټکي دي. دغه 3 ټکي چې کله موږ پابندۍ سره شروع کړو او د حاجت دپاره ووایو انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ ټول حاجات دا پوره کړي. دغه رنګې یو ورور دی یو خور ده، دوی به مشکلاتو کې راګیر شوي دي او دغه مشکلات دا ختمېږي نه. نو که سهار دا وظیفه وکړله صرف 100 پیرې انشاءالله العزیز ماښامه پورې ټول مشکلات ټول مصایب دا به ختم شي. دغه رنګ که د حاجت دپاره چا وکړله الله پاک به فوراً حاجت دا پوره کوي. یاد ساتئ چې وظیفه ډېره زیاته ناشنا ده. د دې چې کوم پس منظر دی هغه مولانا بجلیګر رحمت الله علیه ویلی دی او ډېر ناشنا پس منظر یې ویلی دی. تاسو که دا پس منظر واورېده حیرانه به شئ. یاد ساتئ چې کله انګریز دا تسلط وکړو په هندوستان باندې، دغه رنګې پاکستان او هندوستان په ټایم کې یو هندوستان شمارل کېدو، په دې باندې قبضه وکړله او په یو ورځ د دنیا په لکونو علما کرام دی شهیدان کړل. ان قریب دا و چې د هندوستان پاک و هند نه څومره چې علما کرام دي، څومره چې مذهبي حلقه دي، دا ټول یې ختم کړی وی. ولیکن مولانا صاحب رحمه الله فرمایي چې په دغه دوران کې د اسمان نه یو आवाज وشو، حسبی ربی مربی، حسبی ربی مربی، حسبی کافی دے رب زما، حسبی کافی دے زما لپاره، ربی زما رب. چې کله ته وایې چې زما لپاره زما رب کافي دی نو الله پاک به ستاسو لپاره دا کافي شي. حسبي زما لپاره کافي دی، ربي رب زما، مربي چې زما تربیت کوونکی دی، چې زما تربیت یې کړی دی. نو چې کله یو سړی یو کار ورته راپېښ شي او دی وایي چې حسبي زما لپاره زما رب کافي دی، حسبي ربي زما رب زما لپاره کافي دی، نور د چا حاجت هم نشته دی. د الله پاک جلال محترم راځي، الله پاک په جلال کې راشو د انسان له ټول حاجتونو دا پوره کړي. نو ما خبره کوله چې د اسمان نو ته آواز وشو چې حسبي ربي مربي، دا کلمات تاسو ووایئ. بیا علما کرام فرمایي چې کله دا کلمات وویلی شو د هغې نه بعد انګریز د هندوستان نه دا ووتو او د ټولو علما کرامو چې کوم جانو دا بد شه محترمه. نو که چا د رشتې مسله وي د رشتې حوالې سره روزانه دی حسبي ربي مربي دا د محترمو ډېر زیات دی وي چې څومره ډېر وي نو اثر به ډېر زیات کوي. نو کم از کم 101 پیرې او دغه رنګې درمیانه 313 پیرې او دغه رنګې که یو سړی های وي نو 511 پیرې دا لازمن وایي. دغه رنګې که څوک د نوکرۍ دپاره کوي، د نوکرۍ تلاش کوي، نو حسبي ربي مربي دا ته مخکې وایي او بیا انشاءالله العزیز ټسټه کښېنئ. تاسو بیا تماشه کوئ چې الله پاک څنګه زموږ ستاسو ټسه دا پاس کوي، الله پاک څنګه زموږ امداد کوي. دغه رنګې محترمو چې څومره د انسان حاجتونه دي د ټولو دپاره دا ویل ډېر زیات لازمي دي، ډېر زیات اعلی دي. نو کوشش وکړو چې دا وظیفه به خپله وکړو. نن زموږ وظیفه دا شوله چې موږ ته څه حاجت راپېښ شي یا دغه رنګې څه مشکل راپېښ شي نو سهار موږ 100 پیرې
یا دغه رنګې 313 پیری یا دغه رنګې 511 پیری حسبی ربی مربی دا وایو او مخکې وروسته د هغې نه درود شریف وایو او دغه رنګې زموږ چې څومره حاجات دي دا ذهن کې راولو یا کوم مشکل دپاره کو دغه مشکل ذهن کې راولو انشاءالله العزیز د الله پاک نه کلک یقین ساتم چې الله پاک به زموږ او ستاسو ټول حاجات پوره کړي الله پاک به زموږ او ستاسو ټول مسایل ختم کړي الله پاک دې په دې وظیفه کې اثر واچوي څومره کسان چې دا وظیفه کوي څومره کسان چې مخکې شعر کوي یا الله پاک د هغوی عمرونو کې د هغوی جانونو کې د هغوی مال او دولت کې او دغه رنګې د هغوی په دې وظیفه کې ډیر زیات خیر او برکت واچوي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته